ما بل مرګرو سره یو خبره راغله ډېره ښکلې خبره مې ذهن ته راغله. خبره مې دا راغله ذهن ته چې یاره علماو چې په دې یو لفظ باندې د کومه ګمراهي جوړه کړې ده چې وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نه مراد اطاعت الله نه مراد قرآن دی، اطاعت رسول نه مراد روایت اور احادیث دي. حدیث کې څه راځي؟ د څه ورته ویل کېږي؟ د لاندې چې د خنګري تاسو ورته وایي که څه شی ورته وایي، ټخنې چې ورته په اردو کې وایي. دې ټخنو نه لاندې چې پنسه وي حدیث کې راځي چې دا به نه کوئ دې نه به بره وي. حدیث کې راځي چې درې ځلې په درو صحابه وبس کې. حدیث کې راځي چې په ناسته به مچازې کې. حدیث کې راځي چې یاره اساس کې چې درس شي نو بیا به د عذاب قبر داسې داسې وي. نو د الله دپاره ووایه چې په درو د قرآن د آیت نافرماني کول کفر دی که نه دی؟ نو چې اطاعت د الله نه انکار کول یا نافرماني کول کفر دی، نو پنسي چې د نه لاندې دا کفر شو که نه؟ دا کفر ورځې کې مونږ نه څو ځلې کېږي؟ زرګاو ځلې دا کفر مونږ نه کېږي. دا اوبه څکل چې درې ځلې پیغمبر علیه السلام نه وایي چې یاره درې ځلې اوبه دا سنت دي او دا ضروري دي. مونږ دا نه وایو، د عقل سلیم مطابق صحیح دي، ولې چې څکل پکار دغه شانتي ځناور غوندې نه دي څکل پکار. خو که ته وایې چې یاره سنت دي، نو چې درې ځلو نه زیاتو ګوټونو باندې یا کمو باندې وڅکي دا کفر نه شو؟ ټوپۍ نه اچول، پټکۍ نه اچول، دا کفر نه شو؟ نو دا کفر خو مونږ روزانه کوو. بیا مونږ ته څه شي ته ناست دی مولا چې ته لګیا یې کافرو ته بیان کې؟ دلته خو چې دا څومره ناست دي، نیم سرتوري دي، نیم په کورونه اچولي، نیم سر اچولي دي، نیم ورملونه، دغه بیا ټول کافر شول. دغه د پیغمبر د حکمونو خلاف دي. بیا کافرو ته څوک بیان کوي؟ کافرو سره خو ته وایې چې سره به تعلق نه ساتې، ناسته پاسته به نه کې. خپله چې د کافر نه چانده راځي منې، خو چې امي سړي ته فایده راسي بیا ورته وایي چې نه کافرو سره به تعلق نه ساتې، کاروبار به ورسره نه کې. نو بیا ته ولې ناست چې دا کوم خلک لاندې ناست دي؟ خو د پیغمبر چې څومره دلته کې څومره خلک دي که د دې دا مروجه کوم روایاتو دین دی، د دې ټول عظیم خلاف هم داسې ووایه. زما بریدونه وګوره، د دې د روایت مطابق دا هم غلط دي. تاسو اوس کافر ته ناست دی، دا د دې خبرې دي، دا د دې دین دی. د اقتدار کتابو، د قانون کتابو، د زور او د شور کتابو چې شی ته جوړ کو، تلاوتو کتاب ته جوړ کو، چې شی ته جوړ کو، د ختمونو کتاب ته جوړ کو، چې شی ته جوړ کو، د وظیفو کتاب ته جوړ کو. سورۃ الرحمن وای دا بکیږي، سورۃ قاف وای دا بکیږي، آیت الکرسی وای دا بکیږي، او چې پلان کې شو وای دا بکیږي. نو خدای دې غر کچ به ستا په مدرسو باندې چاپی لګي، ذلیل کیږي، خوار کیږي، دا کلی دي خوار کیږي، نو آیت الکرسی څوک نشي ویل، خلې ماتيږي.